والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. هرقل د ابو سفیان نه تپوسونه کړیو. ابو سفیان چې کوم جوابونه ورکړیو، هرقل په هغه جوابونو تبصره کوي او د هغه جوابونو پس منظر بیانوي. وسألتک تانا میں تپوسو کو هل یغدرو، خیانت کئی دا پیغمبر دا چې وای چې زه پیغمبر یم. فذکرت الله، تا ویلې نه. وکذالک الرسل لا تغدرو، پیغمبران هم دقه شانی خیانتونه نه کوي. وسألتک بما یامرکم، او تپوس میں در نو که چه پس امر کئی. فذکرت تاویل انہو یامرکم، یقیناً دے تاسو تا امر کئی ان تعبد اللہ، چه تاسو د خدای عبادتو کئی. ولا تشرکو به شیئا، شریک ما جوڑوئی دے اللہ سر اچھے. که د عبادت نا توحید مراد شنو ولا تشرکو به شیئا، شرک مکوي. نو نه د شرک نه امر ده په ضد د شرک، او ضد د شرکم توحید دی. نو دا جمله به بیا تاکید شي. او که د تعبد الله د عبادت نه مطلق اطاعت مراد شي، ولا تشرکو به شیئا به مراد توحید شي، بیا با ولا تشرکو به شیئا دا بیا تاسیس شي، تاکید بنشي. شیئا یا مفعول به ده د ولا تشرکو د پاره، او یا مفعول مطلق ده. لیکن اعتراض ده چې مفعول مطلق شي. مفعول مطلق خو دې ته وایي چې فعل مشتمل په هغې د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز، او پیل خو په اشراکن مشتمل ده، په شیئن نه ده مشتمل. نو جواب دا ده چې ولا تشرکو به اشراکن شیئا. شیئا دا صفت ده د اشراکن د پاره، موصوف سره د صفت نه مفعول مطلق ده د ولا تشرکو. وینهاکم، او تاسې منع کوي عن عبادت الاوثان، د بوتانو د عبادت نه. اوثان د وثن جمع د بت ته وایي، یو صنم دی او یو وثن دی. دواړو کې فرق څه دی؟ بعضې وایي دواړه مترادفین دي، او بعضې وایي فرق پکې دا دی چې صنم ذی روح شکل جوړ کړی شي او د هغه عبادت کېږي، دې ته صنم وایي. او وثن عام دی، دواړو ته شامل دی، نو عموم خصوص مطلق بشي پکې. ویامرکم بالصلاة والصدق والعفاف، او امر کوي تاسو ته په مانځه باندې او په صدق باندې، والعفاف او په پاک دامنۍ. فإن کان ما تقول حقا، کچرې داسې وي ته چې سوای دا رښتیایي، نو پس یملک موضع قدمی هاتین، زرد چې مالک بشي، بادشاہ بشي زما د دې دوه خپو د ځای، دا زما قدمونه چې کوم ځای کېښي د دې ځای مالک بشي. هاتین صفت دی د قدمیه، او موصوف سره د صفت نه مضاف الیه د موضع دی. او سیملکو کی ضمیر دی نبی ته راجع دی، ای فاعل دی، او موضع قدمیه هاته یدی مفعول به دی. وقد كنت عالم انه خارجا، دا هرقل ورته وایي زه پوهېدم چې دی به راوځي.
د سنه مې پوهېدم، د سنه مې دا معلومه کړې وه، یا مې د عقلي قرائنو نه معلومه کړې وه، یا مې د آسماني حالات او د نجومو نه معلومه کړې وه، یا مې د آسماني کتابونو نه معلومه کړې وه چې تیرو آسماني کتابونو کې و چې داسې وخت کې به راوځي. ولم اکن اظن انه منکم، زما دا ګمان نه و چې دی به ستاسو نه وي. انه منکم دا قائم په مقام د قائم په مقام د دو مفعولونو د اظنو کې دی. هلکه ځوان څو مفعوله غواړي؟ دوه. ان سره د اسم او سره د خبر نه قائم په مقام د دو مفعولونو کې. فلو انی اعلم انی اخلص الی، که زه پوه شم چې زه رسېږم دته، اخلص الی اصلو الی، زه دته رسم، نو لتجشمت لقاءه، لتجشمت معنا لتکلفت لقاءه، زه به ډېر تکلیف برداشت کړم د ده په ملاقات کې. ولو كنت عنده، کچرې زه د ده سره وی، لغسلت عن قدمی، ما به وینځلي وی د ده د خپو نه. دا زمونږ اواز د دې دغه بارزي او دا دروازه ولې نه بندوئ؟ او د نورو کلاسونو له دا بابر اواز راځي او که نه راځي؟ هغوی له مې ویلي چې مې به دغه مه لګوئ، ورته مې ویلي چې مه لګوئ، د خدای بندګانو ځوانان یې ځان نه سپین ږیري جوړ کړي دي. دا خو څه دغه مونږ که لږ تیزې خبرې وکړې بیا به مرۍ خراب وي. تاسې په خدای یقین وکړئ چې داسې ده. ځان له زور ورکولی شم، هېڅ خبره نشته، خو دوه درې ورځې به بیا صحیح سبق وي، بیا به خراب شي. دوی خو ځوانان دي که نه، دی دا خیال ده چې دا لسپیکر یو منصب دی او دا موږ له ونه رسېد. دا منصب نه دی، دا ضرورت دی. د مولیانو خو بس یو بیل ذهن دی، خدای دې رحم وکړي. تاسې یقین وکړئ داسې ده که نه محمد عمر؟ ډېر قمقل قوم دی مولیان. تاسې یقین وکړئ داسې قمقل دي چې مولیان ډېر قمقل خدای پیدا کړي. قمقل ځکه دی چې المؤمن غر کریم، مؤمن غیر څه ته وایي؟ ساده ګل، قمقل، کریم خو معززي. او د خدای شان دی په دې مولیانو د محتمم خبره ډېره بدله کړي. که د قرآن ټکي ورته وایم وایي دی کې بس چلي، او داسې یو قمقل کار دی. ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیک راوړو، الذي بعث به مع دحیه کلیبی، هغه چې رالېږلی و په هغې سره دحیه کلیبي سره، دحیه کلیبي سره یې رالېږلی و الی عظیم بصره، او عظیم د بصره امیر ته، عظیم امیر د بصره ته. فدفع عظیم بصره الی هرقل، د بصره امیر ورکا هرقل ته. دا بصره د مدینه منورې او د دمشق په منځ کې ښار دی. دا خط اصل کې دحیه کلیبي چاته ورکړی و؟ د بصره والی ته، چې دا هرقل ته ورسوه. نو هغه دیم ځان سره که او بس وایي ځه، او هلته ایلیا کې ګیر که یا همس کې. فقرأه نا خط ولسته، فاذا پی په دې خط کې داسې و، بسم الله الرحمن الرحیم،
من محمد عبد الله ورسوله دا خط د محمد نه دی چې د خدای بنده او رسول دی هرقل ته چې عظیم روم د روم مشر دی وسلام علی من اتبع الهدى سلام دی په هغه چا باندې چې د هدایت تابعداري کوي اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام زتارا بلم په بلنه د اسلام سره د اسلام بلنه در کوم دعایت الاسلام بلنه د اسلام اسلم تسلم مسلمان شبچ بش دا تسلیمم ویلې شو تسلمم ویلې شي د باب ضربانه هم د سلاما یسلمون بیا تسلیم سید لکه تضرب او د سمعانم د سلمہ یسلمون بیا به تسلم صحیح شي تسمع دواړه صحیح دي ګوره اسلم اسلام راوړه تسلم تب بچ شي او یوتیک الله اجرک مرتين خدای بتا ته اجر در کی دوا کرتا ولې ځکه دغه نصرانی او ثلاثه یوتون اجرهم مرتين مشکات شریف کې حدیث هم ویل کړم یو پکې هغه رجل آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه خپل نبی او پر رسول الله ایمان راوړي نو دوا اجر به خدای ورکړي دا یوتی کلا او دا یوتی دا مجزوم ده جواب امر ده او تسلیم هم جواب امر ده ها قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإن توليت فإن عليك اسم اليريسين کچرته تا مخ وګرځاو نو ګوره پتا باندې د دې زمیدارو خلکو ګناه ده ځکه زمیدار خلک غریب خلک خو د باچاهانو پسې رواني کنه الناس علی دین ملوکهم کنه د بادشاہ په دیني یریسین زمیدار خلک غریب خلک فقیران خلک د دې ګناه به پتاي الکه تاسو ورسېدای په دې خبرو بیا ورته وی یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم اے د کتاب خاوندان راشه هغه کلمه ته هغه خبره ته چې برابر د زمنګ استاد صفمن سواء په معنا د مستویتن سره هغه د الله نعبد الا الله چې د الله نه بغیر بل چا عبادت نه کو دا خو تاسو منئ ولا نشرک به شیء او شرک نه کو مونږ د الله سره هیڅ شي ولا يتخذ نبني سي بعضنا بعض زمن بعض نور اربابا په خدای توب سره من دون الله ما سي فإن تولوا کچرتا سمخ وګرځوي فقولوا ورتوای کدی مخ وګرځي نو ورتوای اشهدوا گواو سي بیان مسلمان چمنګ د خدای حکم ته غاړي خودن کیو الکه تاسو خبره پوښتنه دعوت چې ورکه د اسلام دعوت او مشترکات به ورته ذکر کې زمنګ د اهل کتاب او د مسلمانانو په منځ کې مشترکات توحید دي اغیم خدای منی منګې من او د مشرکان او زمنګ په منځ کې توحید مشترک نه ده هغه خدای نه مني صدا سیدی چې سره خدای نه مني لکه دهریان او سش خدای منی خو شنټو خدای منی لکه جاپان والا سب بودا ته خدای وی لکه چینا ایان هغه بودایانو ته خدایان بودا مجسمه بچوکن جوړ کړی او سرونه ورته کته کوي سجده ورته کوي او څوک د سا عبادت کوي او څوک د سا هندوان د غوا عبادت کوي او سکان او د سې خلک شته مشرکان چې د خزې د فرج عبادت کوي تاسو دا منئ مشرکانو کې داسې شته چې د خزې د شرمګاه عبادت کوي تاسو په خدای یقین وکئ چې هدایت د چا د طرفه ده الله د طرفه ده داسې کمقل دی ګورئ دنیا کې څومره ترقي کړې ده او دن کې داسې دي داسې بسو کو کی غواله بسو کې عبادت وکي سجده به وکي او درې دېرش کروڑه معبودان دي د هغوی او زیبه زیبانې خدایان ځان له جوړ کړي دي زمونږ د اهل کتابو په مې خو اوس اهل کتاب ګوره مشرکان دي هغه د توحید قایل نه دي چې کوم د امریکې والا دي دا نصارا او یا د اسرائیل والا دي یهودیان دا اوس مشرکان دي د آسماني دین تابع نه دي
او دا اوس دینونه نه دي، دا د پخوانه را روان دي، دا مشرکان هم پخواني دینونه دي، زرګونه کلونه دي. تاسې پې پوه شئ. افغانستان کې د بودا مجسمې دي، که تاسو چېرته دې تصویرونو کې لیدلي، په دې غره کې جوړې دي، غر د غر کې تصویر جوړ شوی دی. تاسو چا نه دي کتلي تصویرونو کې؟ نو دا 15,000 کاله تاریخ لري. څومره؟ 15,000 کلونه د بودا عبادت کی. داسې تصویرونه جوړ کړي سړی حیران شي. تیر ځل چې د طالبانو حکومت و، مولا محمد عمر رحمه الله هغه حکم وکړو چې دا بمونه پکې کېدی او به دا والوځوئ، ځکه دا د شرک آثار دي. دا یې والوځول. د هغه د حکومت دویم دریم کالو او دا یې وویلې چې 900 غویان دا د صدقه شي، چې موږ نه تاخیر شوی دی په دې کې، چې اول ورځ موږ راغلي و باید دا شرک موږ ختم کړی. دا اخی نه هغه یې والوځول، څه ناڅه لوځېدلي دي، اوس یې بیا جوړ کړي دي. ټولې دنیا پې بدې ویلې او چین او جاپان دی پې سخت دغه وکړ. هغه وخت کې یو طالب مشر و، زما یاد چې زه کشر وم، BBC سره خبرې وې، هغې ورته ټوله دنیا خفه ده چې تاسو د هغوی خدایان مات کړي دي. نو هغه ورته ویل موږ د دوی خدای مات که دوی دې بزنران شي، زموږ خدای له دې ضرر ورسوي. زموږ خدای له څوک ضرر رسولی شي؟ دی دې به زموږ خدای له ضرر ورسوي. خبره خلاصه، موږ خو یې دلته نه منو. تاسې په خبره پوه شئ. نو اوس ورته سنه وایي دا ځل، ولې؟ ځکه دنیا پې خفه کېږي. صحیح شوه؟ دا د شرک آثار دي. او 15,000 کاله 15,000 مخکې به خلکو بودا مجسمو ته شکلونو ته عبادت کوو. قال ابو سفیان وی فلما قال ما قال، هر کله چې دوی ویلې چې سی ویلې، وفرغ من قرة الكتاب، او فارغ شد کی خط د لوستلو نه، کسره عنده السخب، د ده سره ډېر شو شور ماشور. فارتفعت الاصوات، اوازونه بره اوچت شو. واخرجنا، موږ راویستلی شو چې تاسو وځئ، موږ خپلې خبرې کوو. فقلت لاصحابي، ما ملګرو ته ویلې، حين اخرجنا، چې کله موږ راووتو، لقد امر ابن ابي کبشه. امره معنا عظمه، په تحقیق سره لوی شه. والله لقد امر، قسم ده چې لوی شو. امر ابن ابي کبشه، شان د ابو کبشه د زوی، چې انه يخافه ملك بني الاصفر، د بني الاصفر بادشاه ته یریږي. دا خو د شان ډېر اوچت شه. د ابو کبشه زوی ورته ولې وایي؟ د دې مختلف توجیهات شارحینو کړي دي. یوه خو دا ده چې د مور د طرفه د ده په نیکونو کې یو سړی و، ابو کبشه نومې ده، دی هغه ته منسوب. او سړی چې ښایي که نه خو بیا پلار له منسوبېږي، او پلار دعوه کوي دا زما دی، او چې خراب شي خلک وایي دا د پلانکي خوری دی، داسې وایي که نه وایي؟ نو دی هغه پلانکي ته منسوب کوي، دا د پلانکي ابو کبشه زوی کار خو ډېر اوچت شي. او دی خو د بد ښکارېده ځکه د پلار نیکه دین یې پرېښی و. دویمه وجه دا ده چې حلیمه سعدیه چې د ده مرضعه وه، او دله یې پی ورکړې وې، د هغه د خاوند کنیت ابو کبشه و. د ابو کبشه د زوی شان خو ډېر اوچت شي او ډېر لوی شي. تاسې پرې پوه شئ. یا ابو کبشه بل شرپسنده سړی په مکه کې تیر شوی و، نو چې چا به شر فساد جوړوی، دا ابو کبشه زوی دی، د ابو کبشه لاروی دی، د هغه تابعدار. د بني الاصفر بادشاه ته یریږي، د اصفر خاندان. اصفر بني الاصفر ورته ولې وایي؟ دی رومیانو ته بني الاصفر وایي ځکه دا د اصفر ابن روم ابن عیسی ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام اولاده ده.
الکه په پوښي د چا اولاده ده د اسپر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام دا یو توجیه ده. دویمه دا ده چې اسپر خړیانو ته وایي خړیان دی خړیانو څنګه خړیانو حبشي په روم باندې یو ځلې قبضه کړې وه نو حبشیانو د روم د ښځو سره زنا کړې وه نو رومیان سره سره سپینې سپین نو ښځې سپینې وې او دا چې چا ورسره بدکاري کړې وه حبشیان هغه تور و نو بچي چې پیدا شو هغه خړیانو خړ خړ نو ځکه دوی ته بنو الاسفر وایي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ څه ورته وایي بنو الاسفر ورته وایي. دویمه وجه دا ده چې د اسحاق علیه السلام د زوی عیس سره د اسماعیل علیه السلام د لور واده شوی و او د اسماعیل علیه السلام لور وی توره وه او د عیس سپینو او د دوی بچی بچی پیدا شو نو خریان به و نو ځکه ورته بن الاسفر وایي. نور توجیحات هم پکې کړي دي والله اعلم. فما زلت موقنا ابو سفیان وی زه همیشه وم یقین کوونکی چې انه سیظهرو دی به څه کېږي سیظهرو دی به غالبه کېږي ظاهره شوی خو ظهور په معنا د غلبې سره حتی ادخل الله علی الاسلام تر دې چې الله تعالی داخل که زما زړه ته اسلام خدای ما ترا واستو نو او زما اراده و چې دی به کېږي داسې. وکان ابن الناطور صاحب ایلیا دا یې روایه همدغه وهرقل صفصف على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم اياه اصبح يوما خبيث الرجل فقال قالوا وطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل قساء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الفتان فسهر فمن يختلف من هذه الامه قالوا ليس يختلف الا اليهود فلا يهمن شانهم واكتب الى مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود فبينهم على امر اوتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استغفره هرقل قال اذهبوا فانظروا امقتتلوا وقبله فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن مفعول صيغه فقال هرقل هذا ملك هذه الامه فسار ثم كتب هرقل الى صاحب له في ربيته وكان نزيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمصا حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وان فاذن هرقل للعلماء يدعون بتذكره له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اقبل فقال يا معشر الروم هل فلا والرشد وان يسكت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيث تمر الوحش الى الابواب فوجدوا فيها قد غلقت فلما راي هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني كنت مقالت لي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له وازواجه فكان ذلك اخر شان هرقل. قال ابو عبد الله رواه صالح بن حسان ويونس رواه عن الزهري. وکان ابن الناطور دا اصل د سند د زهري سره دا د زهري کلام دی. ګورئ حدثنا قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبر شعيب عن الزهري بدیزه پوره قال اخبرني عبيد الله نا دا زهري وی وکان ابن الناطور صاحب ایلیا وحرقل ابن ناطور دا د ایلیا والیو او د هرقل مرګره صاحب ایلیا دا خبر د کانه ده او چې صاحب ایلیا و هرقل مرپوشي نو دا به بیا صفت د ابن الناطور شي او سقفا علی نصارى الشام دا به منصوب شي خبر به د کانه شي. ابن ناطور دا سوکو ناطور خصوصی سړی ته وای
او بعضی وای دا اصل کې نازور او زوا سره او نازور په معنا د منظور الیه ابن ناتور معنا ابن منظور الیه د هغه سړي زوی چې د بادشاہ نظر په همیشه لګي او توجه یې ورته صاحب په دوه معنا سره راځي صاحب په معنا د مصاحب سره هم راځي او صاحب په معنا د والی او گورنر سره هم راځي د صاحب اضافت چې ایلیا ته شوی دی دا په مجازي معنا سره دی چې گورنر د ایلیا گورنر او هرقل ته چې شوی په حقیقي معنا سره شوی دی چې مصاحب او مرګره دې ته عمومي مجاز وای څه ورته وای یو لفظ په یو ځای کې هم په حقیقي معنا استعمال شو هم په مجازي معنا او شوافی د عمومي مجاز قائل دي نه داغي په مذهب خو څه اعتراض نشته مونږ حناب د عمومي مجاز قائل نه یو مونږ د عمومي مشترک قائل یو د څه قائل یو نو مونږ دلته صاحب راو باسو د سی وای وکان ابن الناتور صاحب ایلیا و صاحب هرقل نو چې صاحب مضاف شه ایلیا ته معنی گورنر او چې صاحب حذف دی هغه مضاف شه هرقل ته په معنا د مصاحب سره نو یو لفظ په دوه معناګانو باندې حقیقت او مجاز باندې حمل نش بلکې یو لفظ په حقیقت حمل شه بل په مجاز دي ته عمومي مشترک وای مونږ احناف د عمومي مشترک قائل د عمومي مجاز قائل نه یو الکه به پوښ ابن ناتور د ایلیا گورنر او د هرقل مرګره سقف علی نصارى الشام د شام په نصارا او مشرو سقف مشر توي یا اسقف یا سقف علی نصارى الشام یا سقف علی نصارى الشام ماضی مجهولی صيغه مشر جوړ شوی او د شام په نصارا یا سقف علی نصارى الشام فاعل بنا ابن ناتور شو پہلی ماضی بش د شام په نصارا باندې د مشر جوړ شو نصارا او ته نصارا ولې وای ځکه کله او ناصره دوی هغه ته منسوب او یا دوی عیسی علی السلام ته عیسی علی السلام انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله موږ د خدای د دین مدد کوونکیو دې ته نصارا ځکه وای چې د دې مشرانو د عیسی علی السلام مدد شام علاقه ته وای شام ورته ولې وای یا خدا د شامت نه دا شامت کثرت ته وای شام کې کلی ډیرو نه ځکه ورته شام وای او دیم قول دار چې شام ورته ځکه وای چې شام په معنا د شمال سره ګس طرف او یمن په معنا د یمین سره خې طرف نو یمن د بیت الله خې طرف ته او شام ګس طرف ته نو شام ته شام ځکه وای چې بیت الله ګس طرف ته دی بیت الله کې دو رکن دي رکن یمانی او رکن شامی رکن یمانی یمن طرف ته رکن شامی شام طرف ته لکه تاسو په پیسې بعضی وای شام ته شام ځکه وای چې دا سام ابن نوح ته منسوب دی د نوح علی السلام زامنو کې زو اسام نومې ده څو نومې ده او عرب چې د عجمی لپس راوړی نو څه تصرف پکې کوي نو سینې په شین بدل که شام او د دې کلی آبادی چا ایښې وه سام ایښې وه نو ځکه ورته شام وایي دا یو قول دی پکې یحدثو دا ابن ناتور قصه بیانوي چې ان هرقل حین قدم دا زهري ته بیان کړې ده کله ورته بیان کړې ده د عبدالملک په زمانہ کې د عبدالملک ابن مروان زمانہ کې چند هرقل حين قدمش ایلیا هرقل چې کله ایلیا تراغه اصبح صبای ک یومن یو ورځ خبيث النفس ډېر خپاو خبيث ګنداو پراګنده ته یو نه پزړه تا وای زړه ډېر پراګنداو سوچونو کېو فقال بعض بطارقته بعض خصوصي خلق ورته ویلې بطارقه د بطریق جمع ده خاص خلق ته وای خاص خلق ورته وای قد استنکرنا هيئتک مونږ ستا دا شکل ډېر بد وګاڼه ناشنا مو وګاڼه دا څه چللې
قال ابن الناتور، ابن ناتور وی وکان حرقل حزا، او حرقل کاهنو. حزا ستوي علم نجوم ماهرو، کاهن د نجوم استورو نه به حالات معلومول. ینظر حزا تعریف کوي، ینظر فی النجوم، استورو ته به قتل او دا غینه به هر نجومیو. بس ده نجومی دی ته وای چې د ستورو نه حالات معلومای. د ستورو نه حالات معلوم کړیو چې بادشاہ به راځي او د علاقه بنی سي او هغه بس نه خبردای چې سنت وي. دا څنګه د ستورو نه معلوم کړیو دا به سبا ویم ان شاء الله.